په ټیک ټاک کې یو نوی اپشن یو ځای شوی خو زیاتکر کسان چې دي د هغې په استعمال باندې نه پوهېږي. په ټیک ټاک کې موږ خپل ویډیوګان شیر کوو، خپل تصویران چې دي دا شیر کوو، د هغې نه ویډیو جوړه کړو نو هغه موږ په ټیک ټاک کې شیر کوو. دغه شانتې تاسو اوس د لیکایي ویډیو چې ده هغه هم جوړولی شئ او هغه په کوم شیر کولی شئ، لکه د لیکایي پوسټ چې دی هغه تاسو هم په هغې کې کولی شئ. څنګه چې موږ په فیسبوک کې د لیکایي پوسټ کوو دغه شان تاسو اوس په ټیک ټاک کې هم کولی شئ. دا اپډیټ چې دی دا ډېر مخکې راغلی دی خو ځینې کسان ته چې دی دا به اوس هم نه میلاو شي. که کومو کسانو ته نه میلاو شي نو د هغې لپاره به تاسو خپل ټیک ټاک چې دی دا به اپډیټ کوئ نو هلو به تاسو ته میلاویږي. ځینو ته خو به لاره مخکې نه میلاو شوی خو هغه به په استعمال باندې نه پوهېږي. نو په دې ویډیو کې به د دغه طریقه ښیم چې تاسو به د دې دا پوسټ چې دی دا به څنګه لیکئ، دې له بیکګراونډ څنګه چینج کوئ او د دې سره به سونګ څنګه لګوئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوو چې دا اپشن کوم ځای کې موجود دی. سکرین ته رالو موږ خپل ټیک ټاک کولاو کړی. دغه شان تاسو خپل ټیک ټاک کولاو کړئ. کله چې تاسو ویډیو خېجوئ نو لاندې د جمع دا نښه چې دی دا تاسو ووایئ نو د دې ځای کې نه تاسو خپله ویډیو چې ده تاسو ورخېجوئ. نو دلته کې تاسو ویډیو او فوټو چې دی هغه تاسو به دې کې یوځای کولی شئ. اوس دلته کې د ټیکسټ دا اپشن چې دی دا هم راغلی دی لکه لیکایي چې دی تاسو به دې کې هم ورکولی شئ. نو دلته کې تاسو په خپل کیبورډ کې چې څه لیکئ هغه به کوم لیکلی شئ. دغه شانتې که ستاسو سره څه دلته کښېني نو تاسو چې دا لږ دباو ونیسئ نو هغه پکې پیسټ کولی هم شئ. لکه اوس زموږ سره دا لیکایي وه دا پکې موږ پیسټ کړه. دغه شانتې لاندې تاسو ته دا رنګونه ښکارېږي. د دې ځای نه تاسو د دې رنګونه چې دی دا هم چینج کولی شئ. دغه شانتې که بیا تاسو د دې د ډیزاین چینج کوئ دغه شانتې د لیکایي دی نو هغه هم چینج کېږي. د دې ځای نه غټوئ نری لیکئ یا اخوا دېخوا کوئ یا ول هغه سټایل چې دی بدلوئ نو هغه د دې له پاس ځای نه کېږي. دغه شانتې سیټ ته بیا یې منځ ته بیا یې په دې ځای نه چې دی دا کېږي. دا دواړه څنګه یې دې کرښو له لاسه وړئ نو دا به برابرېږي. دغه شانتې دا کیبورډ ختم کړو نو تاسو ولیدل دلته دا نور اپشنونه رالل. نو د دې ځای نه چې دی تاسو پکې سټیکر هم لګولی شئ. تاسو پکې څه سټیکر ورسره لګوئ نو د دې ځای نه سره تاسو سټیکر چې دی ایموجي دا ورسره تاسو د دې ځای نه لګولی شئ. دغه شانتې بل دا د دې تاسو بیکګراونډ هم چینج کولی شئ. د دې ځای نه که بیکګراونډ چینج کوئ نو دغه شان د دې بیکګراونډ چې دی دا هم چینج کېږي. اوس موږ ګورو ته هر قسمه بیکګراونډ چې دی دا چینج کېږي. بیکګراونډ ولا چینج کړو له پاس چې دی تاسو ته به ښکارېږي د سونګ دا نښه. د دغه ځای نه پکې تاسو ګانا پې لګوئ، نعت پې لګوئ، نظم څه پې لګوئ نو د دغه ځای نه پې تاسو هغه هم لګولی شئ. نو دا هر سره چې دی دا تاسو اوس په ټکس کې کولی شئ او د لاندې نه چې دی دا تاسو ډایرکټ چې دی پوسټ کولی شئ. نو دا نوی اپشن چې دی دا اوس په ټیک ټاک کې یو ځای شوی دی. بس په دې طریقې سره تاسو په ټیک ټاک کې چې دی ټیکسټ پوسټ استعمالولی شئ. لکه د لیکایي پوسټ چې دی هغه پکې تاسو کولی شئ. که تاسو له شعر و شاعري درځي، که تاسو د نور څه په باره کې څه لیکایي کوئ نو تاسو ډایرکټ چې دی د دغه ځای نه شیر کولی شئ. دغه شانتې که تاسو سره ګانا لګوئ، نعت لګوئ، نظم لګوئ، هر قسمه شی ورسره لګوئ لګي ورسره مو او که نه لګوئ نو د دغه ځای نه ورسره تاسو ختمولی هم هغه شی چې د سره ورسره څه نه لګي نو هغه تاسو هم پوسټ کولی شئ. خو زه ټیک ټاک استعمالوم نو دا قسمه پوسټونه چې دي دا مال نه راځي او دا اپشن چې دی دا د مخکې نه میلاو شوی دی. نو په دې طریقه باندې تاسو دغه ټیکسټ پوسټ استعمالوئ. کم کسان خپل ویډیوګان نشي جوړولی نو لیکایي چې دی هغه به دغه ځای کې تاسو هم شیر کولی شئ.